دا پوسټ مرګرو راولېږه په دې وی کله چې رور او خور په خپل منځ کې خبرې کوي نو فرشتې ټیم ودرئ ځکه چې پر روان وخت کې به دا رور او خور نه یو بل پیژني او نه به د یو بل سره ملاویږي نو دا ملګري وایي چې دا په ټیک ټاک کې په زرګونو خلک شیر کوي نو په دې خبره کې څه حقیقت شته او که نشته ورجې په دې خبره باندې ځان پوهه کوي چې کلم تاسو ته یو داسې خبره مخې ته راله چې تعلق او نسبت د دین سره نو یو مهرباني وکړئ یو درخواست درته کومه چې د مستند حدیث حوالې نه ورکړي د مستند کتاب حوالې نه ورکړي د قرآن کریم د آیت حوالې نه ورکړي یا هم د یو مستند عالم نه اورېدلې نو مهرباني وکړئ داسې خبرې مه شیر کوئ زه خو بار بار دا وایم چې دا مسلمان نه کوي دا غیر جوړی دا پوسټونه او به مسلمانانو منځ ته راولي او زمونږ دا نوجوانان چې کوم دي الکان او جینکۍ د خپل پیجونو مخکې کولو دپاره د اکاونټونو مخکې کولو دپاره که په دین باندې دروغ ویم څه خبره نه ده العیاذ بالله که په الله او رسول دروغ وتړي څه خبره نه ده که په فرشتو څه خبره وتړي غلطه نو څه خبره نه ده خو چې د دوی اکاونټ مخکې شي د دوی فالور سیوا شي د دوی لایک سیوا شي رور او خور خبرې کوي فرشتې ټیم ودرئ ولې ودرئ دلیل خو ذکر کا څه فلسفه خو دې کې ذکر کا پر روان وخت کې به رور او خور نه یو بل پیژني او نه به یو بل سره ملاویږي دا په کم ځای کې راغلي صحیح شوله که نه یو بل به ولې نه پیژني یو بل به پیژني د محشر په میدان به یو بل پیژني یوم یفر المرء من اخیه سړی به د خپل رور نه تختی نو دغه شان به رور د خور نم تختی که نه خور به د رور نم تختی یعنی د قیامت سختی ذکر کوي چې پردي خو به په کار نه راځي دا خپل چې رور او خور دی ښځه او خاوند دي مور او زوی دی پلار او زوی دی دوی به هم په کار نه راځي سره د دې چې د دوی په خپل منځ کې مضبوطې رشتې وي په دنیا کې او د محشر په میدان به ښه پیژني بچی چې دا مې پلار دی ښه به پیژني رور چې دا مې خور ده ښه به خور پیژني چې دا مې رور دی خو د یو بل نه به صحیح تختی به او بیا چې یو بل نه پیژني چې د قیامت په ورځ رور د خور په رور باندې د خور حق پاتې اول ته دې تپوسو شي چې تا د خور حق ولې نه دی ورکړی دی به زه خور نه پیژنم څوک ده دا مطلب شو یا خور د رور په حق کې مقدمه دایر کی چې دا زما حق خوړلې نو الله پاک ورته دا وایي چې رور خو تا نه پیژني صحیح شوله که نه او یا دا چې په جنت کې به یو بل نه پیژني دا خو د حدیثو نه ثابت دي چې په جنت کې به فیملی خاندان یو بل پیژني د یو بل سره به میلاویږي دا مې رور دی دا مې خور ده دا مې مور دی دا مې پلار دی نو مهرباني وکړئ د خپلو اکاونټونو دپاره د بې تحقیقه خبرې مه شیر کوئ په دې خبرو لایکونه مه ورکوئ ملګرو ما ته راولېږئ په زرګونه خلکو شیر کړي په زرګونو خلکو پې کمنټې کړي په زرګونو خلکو لایکونه ورکړي نو دا خو داسې خبره چې دې تعلق او نسبت د دین سره دی نو دا خو تا په خپل دین باندې دروغ وویل په قرآن او په حدیث باندې دی دروغ ویل په فرشتو باندې دی دروغ ویل او داسې ووایه چې د قیامت سختی به داسې چې رور او خور به هم د یو بل نه تښتي هغه به یې ټیک ته خو دا خبرې کول چې فرشتې ټیم ودرئ او پر روان وخت کې به نه دوی یو بل پیژني او نه به د یو بل سره میلاویږي دا خبرې غلطې دي مهرباني وکړئ دغه شان اره د دین خبره چې د هغې ثبوت نه نو بې تحقیقې مه شیر کوئ دا ملګرو ته ورسوئ چې د هغوی اصلاح وشي نو دا به د اجر خبره وي وصلی الله علی النبی په سفر کې دوه منځونه په یو ځل کولی شي او که نشي کولی په عرب ممالکو کې اکثر د هغوی طریقه دا ده چې د سفر په حالت کې وي یا سفر ته روانیږي او د یو منځ ټیم نو بل منځ هم ورسره ملګری کې جمع بین صلاتین چې ورته وایي لکه د ماسپښین منځ کوي نو د مازدیګر هغه هم ورسره یو ځای کي صحیح شوله یا د ماښام منځ کوي نو د ماسخوتن هغه ورسره هم یو ځای کي او زموږ اکثر مسافرونه ورسره هم په دې طریقه باندې منځ کوي نو آیا دا مسله معلومه کوي چې دا منځ کیږي او که نه کیږي د ټولو نه مخکې ځان په دې خبره پوهه که چې قرآن صفا الفاظو کې دا اعلان کړی چې بېشکه مونځ په مؤمنانو باندې په مقرر وخت کې الله څه کړی دی فرض کړی دی د کم مونځ دپاره چې کم ټیم الله مقرر کړی دی که هغه ټیم راغلی او په هغه ټیم کې د مونځ وکړو خو مونځ شوی دی او که په هغه ټیم کې دی ونه کړو د هغې نه د مخکې وکړو نو دا مونځ نه دی شوی دا که ته په کلي او په وطن کې او که دا ته په حالت د څه کېږي سفر کې او که دا ته سفر ته څه کېږي روانېږي تاسو به دا ویلي چې په مانځه کې 14 فرض دی یو فرض پکې دا دی چې وخت پیژندل د هر مونځ دپاره خپل وخت مقرر دی د هغې وخت پیژندل په هغه وخت کې دی وکړو مونځ شو او که په هغه وخت کې دی ونه کړو نو مونځ نه دی شوی ګوره یو موقع د صرف چې د الله د پیغمبر او د صحابو نه ثابت دي چې په هغې کې هغوی جمع بین صلاتین کړی ده په 9 ذی الحجه په عرفه کې
د ماسپخیم او د مازیګر مونځ په یو ځای باندې کول جمع بین صلاتین دا د صحابه کرامو د نبی علیه السلام نه ثابت دي. یا به چې ماښام دوی مزدلفې ته راځي نو هلته د ماښام او د ماسخوتن مونځ کې جمع بین صلاتین په یو ځل باندې کول دواړه مونځونه دغلته چې کوم دی د نبی علیه السلام نه او د صحابه کرامو نه ثابت دي. نور دا ثابت نه دي. که په کومو حدیثو کې دا راغلي چې نبی علیه السلام مبارک د سفر په حالاتو کې یا نورو حالاتو کې دوه مونځونه یو ځای کړي دغې نه مراد جمع بین صلاتین حقیقي نه ده، جمع بین صلاتین سوری ده. یعنی داسې کړي دي چې لکه د ماسپخیم مونځ په اخر ټیم کې کړی دی نو چې د ماسپخیم د مونځ ټیم تیر شوی نو د مازیګر مونځ په اول ټیم کې کړی دی. نو په ظاهره داسې ښکارېده لکه چې دوه مونځونه یو ځای وکړه، خو نه دوه مونځونه یو ځای نه دي کړي. د ماسپخیم مونځ اخر ټیم کې وکړو او چې هغه ټیم څنګه تیر شو د مازیګر مونځ اول ټیم کې وکړو. صحیح شوله که نه؟ د ماښام مونځ اخر ټیم کې وکړو چې څنګه هغه ټیم تیر شو نو د ماسخوتن مونځ په اول ټیم کې وکړو. نو په ظاهره داسې ښکارېده چې دا څه شوله جمع بین صلاتین شوله، خو په حقیقت کې دا جمع بین صلاتین نه ده. که تا ته عذري د سفر په حالت کې وته چې بار بار ودرېدل راته ګران دي تکلیف دی نو جمع بین صلاتین په دې طریقه کولی شي چې د ماسپخیم مونځ د په اخر ټیم کې وکړو لا قضا نه دی. صحیح شوله؟ او چې څنګه د ماسپخیم ټیم تیر شو د مازیګر ټیم شروع شو نو د مازیګر مونځ د په اول ټیم کې وکړو، د ماښام مونځ د په اخر ټیم کې وکړو لا قضا نه دی. او چې څنګه د ماښام ټیم تیر شو د ماسخوتن ټیم شروع شو نو د ماسخوتن مونځ د په اول ټیم کې وکړو. نو داسې خو کولی شي دې ته جمع بین صلاتین حقیقي نه وي، دا اسی صورتن جمع بین صلاتین ښکاري. که داسې وشي دا جایز دي، خو ګورئ نور که کم مسافرونه په دې طریقه کې ورسره تاسو مبتلا یې نو ګورئ دا یاد ساتئ د هغوی خپل مسلکونه خپلې طریقې دي. په دې طریقه ګورئ هېڅکله ستاسو مونځ نه کیږي. په دې غلط فهمۍ کې مه پرېوځئ، ځان به د تباهۍ او د هلاکت سره مخامخ کړئ او مونځونه به په ذمه پاتې شي او ستاسو به دا خیر چې جوړ منګه مونځ کړی. هېڅکله د ماسپخیم ټیم چې وي د ماسپخیم د مونځ سره د مازیګر مونځ ملګری نه کوي، صرف د ماسپخیم مونځ به کوي، د مازیګر مونځ به د مازیګر په ټیم هیڅ کله د ماښام مونځ چې کې د ماسخوتن مونځ ورسره ملګری نه کې، که ته په سفر کې، که سفر له روانېږي او که ته په وطن کې. صحیح شوله که نه؟ او د ماښام مونځ په خپل ټیم باندې وکړه او د ماسخوتن د مونځ ټیم چې داخل شو هغه په خپل ټیم باندې وکړه. چې دا مسله تاسو ته ښه واضحه څومره چې مسلمانان رونه دي مسافر ملګري دي هغوی ته ورسوئ چې په دې مسله باندې پوه شي او دې غلط فهمۍ نه بچ شي. وصلی الله علی النبی. د ماښام د مونځ ټیم څومره دی؟ کم ټیم نه کم ټیمه پورې به د ماښام مونځ کیږي او د هغې نه پس به مونځ قضا وي. په دې مسله باندې ځان پوه کړئ. ګوره جي د کله نه چې غروب وشو ماښام نور پرېوتو، تا ته پته ولګېده چې نور پرېوتو، د دې ټیم نه د ماښام د مونځ ټیم شروع شو او چې تر کومې پورې د اسمان غاړې ته د سوروالی زیړوالی دا لا قایم دی نو د ماښام د مونځ ټیم قایم دی. صحیح شوله؟ دا سوروالی او زیړوالی چې کله ختم شي نو دې پسې لږ ساعت دپاره معمولي سپینوالی راځي، دا لا د ماښام د مونځ ټیم دی. دا سپینوالی چې ختم شي نو د دې نه پس د ماسخوتن د مونځ ټیم شروع شو، د ماښام د مونځ ټیم څه شو جي دا ختم شو. اوس به ته وایې چې موږ ته منټونو او ګنټو حساب سره دا ټیم یاد که څوک به دغې ته یا ګوري یا نه، دغه رنګ به یا محسوسوي یا به نه محسوسوي. نو ګوره دغې دپاره چې علماو د ټیم د ګنټو د منټونو کومه اندازه لګولې ده نو هغه دا ده چې د کله نه نور پرېوتو نو د دې نه پس کم از کم 1 ګنټه 20 منټه 20 منټه یا زیات نه زیات 1 ګنټه 15 منټه پورې دا د ماښام د مونځ څه دی جي ټیم دی. دې پورې که چا د ماښام مونځ وکړو نو مونځ ادا دی، مونځ قضا نه دی. خو ګوره د ماښام په مونځ کې دا مسله یاد ساته چې دا به بغیر د عذر نه لیټ کې نه، بغیر د عذر نه که چا دومره وخت لیټ کو د نور د پرېوتو نه پس څومره وخت کې چې 2 رکعاته نفل کېږي، دا د احنافو مسلک دی. نو دې سره مکروهي تنزیهي ګرځي مونځ. معمولی مکروهوالی څه دی؟ دا پکې راځي، غټ مکروهوالی پکې نه راځي. او که نه دومره وخت چا لیټ کو چې ستورو پړقا شروع که ستوري واضح ښکاره شو نو بیا به مونځ کیږي، قضا به نه وي خو مونځ به مکروهي تحریمي وي، غټ نقصان به پکې راځي او ګناه ده. دا بغیر د عذر نه خبره درته کوم. که عذر وي یو سړی په سفر کې دی یا یو سړی بیمار دی یا یو سړی بیټي موده شوی دی او نه ورته پته لګېدلی او نه چا بیدار کړی دی او را بیدار شو دومره ټیم لا شته دی نو دا د ماښام مونځو کې مونځ قضا نه دی، مونځ څه دی جي
دا دی چې په دې مسله تاسو پوهئ. دې نه پس اوس د ماسخوتن ټیم دی نو ما درته ویل چې معمولي سپینوالی ختم شي د ماسخوتن ټیم شروع شو او کله پورې د ماسخوتن ټیم دی کله چې صبح صادق وخیږي. صبح صادق هغه ټیم دی چې د اسمان غاړو ته به ته لږ لږ سپینوالی څه کې دا به ته محسوس کړي نو دا صبح صادق وختو صحیح شوله سبا وختو نو د ماسخوتن ټیم څه شو جي دا ختم شو. د ماسخوتن مونځ به بغیر د عذر نه نیمې شپې ته نه رسې بغیر د عذر نه. کو د عذر د وجې یو سړي دوی اچولي بیمار دی په سفر کې دی نوره مسله د ورته ایمرجنسي حالاتو کې ګیر دی او مونځ ترې نه دغه عمره لیټ شو نو بیا پکې مکروهوالي خبره نشته. خو که بغیر د عذر نه چا دومره لیټ کو نو بیا ماسخوتن مونځ کې څه راځي مکروهوالی راځي. دا صرف د فرض او د سنتو خبره کوم ښه وتر کو چا تر اخر شپې پورې ورسول د سبا نه مخکې وکړه نو هغې اجر خو ډېر دی خو دا د فرض او د سنتو خبره کوم. اوس د سحر د مونځ نو چې کله صبح صادق وختو سبا د دې نه د سحر د مونځ ټیم شروع شو تهجد او نفل دا چې کوم دی بند شو تر د نور د خطو پورې چې کله طلوع آفتاب وشو نور وختو او د نور د خطو نه د 10-12 منټه بعد د اشراق ټیم بیا څه کیږي دا روا کیږي. 10-12 منټه نور خطو ته صبر پکار دی د هغې نه پس د اشراق ټیم څه شو روا شو بې نوافل او وغیره دا څه شو روا شو. نو دا تقریبا د دې دریو منځونو ټیمونه تاسو ته ما یاد کړه دا نورو ملګرو ته م ورسوئ د اجر خبره به وي. وصلی الله علی النبی.